داسې کتاب دی چې دې کې شک نشته. نو اوس دا بیان د واقع دی، یعنی دغه یو حقیقت او ریالټي ده. و گرم بیند بروز شب پر چشمه آفتاب را چگونه د خاپیرک سترګې نه او دې د ورځې راوځي هم نه. نو که دې د نور د وجود او د نور د رڼا نه انکار وکړي، نو په دې کې د نور څه کوتاهي او څه کمی خو نشته. دا خو د خاپیرک کمی دی چې یو خو دې راوځي نه، بل دا که راوځي هم فایدې ځکه نشته دې سترګې نه لري. نو اوس قرآن کریم کې څه شک خو نشته، خو مشرکین مکه چې د هغوی یو مایند سیټ و. قرآن کریم کې الله تعالی فرمائی قالوا هذا سحر وانا به کافرون. هغوی وی چې اوس نه ځان له ذهن دا جوړ کړي چې دا محمد رسول الله کومه خبره کوي دا سحر او جادو دی، او دې سړي دې خبرې سره کمټمنټ وکړي چې مونږ د دې نه انکار کوونکي یو چې اسمان ځمکې ته راشي او ځمکه اسمان ته وخیږي، بیا هم نه دا قرآن د خدای کلام منو نه محمد رسول الله د الله پیغمبر منو. نو چې د یو کس متعلق دا ځان له ذهن جوړ کړ، د یو خبرې متعلق د ځان له مایند سیټ کړ، نو بیا خو مایند سیټ هم هغه جواب ورکوي چې کم تا ذهن جوړ کړی دی. لکه یو احسان مثال به تعالی درکم، د دې جهانګیري نه په دې ټرین کې یعنې د ریل ګاډي کې سور شه او ځان له ذهن جوړ کا چې دا دې دا انجن کم ډر کوي، نو دی وایي چې اټک دی اټک دی اټک دی اټک دی. نو بس ته یو منټ په خپل ذهن باندې دا محنت وکړه یا چې مایند دې سیټ شي، بیا که ته توجه اړې هم دا ګاډي اواز کوي چې اټک دی او اټک دی. اوس په خبره پوه شوئ؟ نو محترم ورونو عرض مې کو چې دوی ځان له دا ذهن جوړ کړه چې دا جادو دی، محمد رسول الله ساحر دی، او زمونږ دا کمټمنټ ته چې هر څه وشي نو دې خبرې منلو ته تیار نه یو. روایت کې راځي مشرکین مکې نه سرداران دا راجمع شو، دې کې غټ غټ سردارانو ابو سفیان، ابو لهب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، نضر ابن حارث، حارث ابن عامر، زمع ابن الاسود، ابو البختری، نبی ابن الحجاج او منبی ابن الحجاج. بل دا ټول نومونه تاسو ته یاد شو، او که تاسو ته نه یاد نه دي شي یاد کړل. تاسو ډیر کون ذهن یې، خو د ذهن ډیر تیز دی. دا غټ غټ سردارانو دوی را جمع شو او مشوره وکړه چې دا فتنه خو ورځ په ورځ خورېږي، نوی نوی خلق ورسره یو ځای کېږي، زمونږ معاشره د تقسیم در تقسیم شکار کېږي. زوی یو طرف ته دی، پلار بل طرف ته دی، یو رور یو خوا دی، بل رور بل خوا دی، ښځه یو خوا ده، خاوند بل خوا دی. څوک په مشوره عتبه رسول پاک صلی الله علیه وسلم له اولیږه حضور علیه السلام بیت الله خوا کې ناستو. نو عتبه ورته راغی، ورته کېناسته، ورته ویې وراره دا تا زمونږ دا معاشره تقسیم کړه، ټوټې ټوټې دې کړه. نو زه وی په مشوره راغلم تاله چې تا نه تپوس وکړم چې دا ته ولیکې، یعنې هسې شوق دې دی، نو که شوق دی نو دا کار بس کا، او دا ته دې دپاره کې چې بادشاه شي، نو زمونږ په دې څه اعتراض نشته، مونږ ستا بادشاه کولو ته تیار یو. دا ته دې دپاره کې چې مالدار شي، نو ته ووایه څومره پیسې درله پکار دي چې د هغې انتظام درله وکړو. دا ته دې دپاره کې چې چېرته یو ښایسته ښځه باندې مین یې، او مصیبت دې دپاره جوړی چې ستا څه لار جوړه شي، نو هغه راته ووایه چې مونږ هغه خاندان ته جرګه وکړو، او که دا سته څه ذهني بیماري وي یعنې څه نفسیاتي مریض یې، نو دا هم راته ووایه چې تا له میډیکل بورډ تشکیل کړو او د ډاکټرانو یو کمیټي هغه ستا په دې معامله باندې ډسکشن وکړي، او مونږ به په خپل جیب خرچ باندې تا له علاج وکړو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام توجه سره د خبرې واورېدې حضور علیہ السلام به کله چې خبره کټکوله نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د دشمن خبره هم توجه سره اورېده ځکه دا بد اخلاقي ده چې په خبر را دانګل او حضور علیہ الصلوۃ والسلام خو د اخلاق مرقع وه انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق دنیای انسانیت ته انسانی اخلاق خودلی محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم د اخلاقیاتو مثال چې ورکیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه زیات اکمل مکمل مثال د اخلاقیاتو بل نشته نو چې د خبره ختمه کړه حضور علیه السلام بیا هم لږ ساعت انتظار وکړ شاید چې دې ساه اخلي توکاڼي تیری او بیا شروع کیږي خو چې دې شروع نشو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سوره السجده ورته تلاوت کړ حتی چې دې ځای ته راورسېده چې الله تعالی فرمایي چې که تاسو فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود چې پیغمبر دوی ته ووایا چې که اوس د دې شافي کافي بیان نه بعد هم تاسو زما د دعوت نه مخ اړوئ نو زه تاسو له یو تنبیه در کوم ابتلا در کوم چې په تاسو هم داسې عذاب به راشي لکه څنګه چې عاد و ثمود باندې راغلی و اوس دا خلک د تاریخ نه خو واقف وو دا واقعات او قصې خو به دوی په خپلو حجرو کې هم ویلې چې عادیانو سره دا وشو ثمودیانو سره دا وشو خو چا په دې سوچ نه کو چې دا ورسره ولې وشو مونږ هم په دې سوچ نه کوو بلکې مونږ سره چې وشي نو په دې هم سوچ نه کوو چې ما سره دا کار ولې وشو او چې سو پورې دې ته وایي ریفلیکشن چې تا پورې ستا سو پورې په یو کار ریفلیکشن نه کړې نو ستا اصلاح تر هغې پورې ممکن نه ده نو بهر تقدیر مشرکین مکه به هم دا کیسې بیانولې به طورې کیسه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وارننګ ورکړه چې فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود لہذا عتبہ اگر فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم په خوله مبارک لاس کی خود وی مه یبن اخی لا تدعو علینا رواره خدای د پاره که ګوره مونږ باندې بد دعا ونه کړي ځکه دا دومره احساس ورته چې که دې سړي په دعا وکړه زمونږ بیړه غر کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموش نو عتبه پاڅېده اوس دی چې کله روان دی ابو جهل خو یو بین الاقوامي شیطان هغه چې داسې عتبه ته کتل نو دې نورو سردارانو ته ووی دا د کاکا د زوی هغه مخ نه په کم مخ چې دی تللی و دا مخې بدل دی او عتبه چې راغی نو دوی ته کېناسته وی ما ده ته دا خبرې وکړې وی ده راته د خپل کلام واورو چې کوم د ده د وینا مطابق د الله طرف نه راځي وی ما د ډیرو پوهانو خبرې اورېدلې دي ما د ډیرو قابلانو خبرې اورېدلې دي د ده د کلام خوند او لذت او اثر یو بل شی دی نو وی که مونږ وایو چې دا لیونی دی نه دا خبره ځای نه نیسي وی که دا وایو چې د باندې جادو اثر دی نه دا خبره ځای نه نیسي وی که وایو چې دا شاعر دی نه دا خبره ځای نه نیسي خو یو کار به وکړو دی به په دې خپل حال پرېږدو نو که بل څوک پرې رالل او مړې که نو مونږ به ترې خلاص شو او که دا مشن او مهم کامیاب شو دی بادشاه شو نو زمونږ کاکا زوی مونږ ورسره وزیران یو نو ابو جهل دی فوراً ورته راپاڅېده وی د قام تیور ګورې بدل دي مړی دي را جمکۍ در باندې فوراً سټیټمنټ بدل کا نو عتبه هغه ویرېده او د سردارانو ته وی ما اصل کې ستاسو مزاج معلومو نور وی د سړی پوره لیونی دماغ کار نه کوي د هلوسینیشن شکار دی نو بهر تقدیر اوس دې ته وایي مایند سیټ چې دا و د دی مایند سیټ اوس ته زما متعلق خپل مایند سیټ کا چې دا مولا صاحب یو داسې سړی دی چې دی هیڅ غلطي نه کوي معصوم دی صحیح نو بیا که زه ناروا کوم هغه به تا ته ناروا نه ښکاري او که زما متعلق دا مایند دی په دویمه طریقه باندې سیټ کړ چې دا فرډي دی دا دروغجن دی دا دوکمار دی دا لسان او طلاق دی یعنی جبه تیزه ده نور په خبره کې حقیقت نشته نو بیا چې زه قرآن هم درته وایم تا دروغ لګي که زه درته حدیث هم وایم تا دروغ لګي دې ته وایي مایند سیټ خبره ځین کې راغله استاد ته ما بل ورځ ووی
دا پیران له چې کوم خلک راځي د لیوني نو اوس دا لیونیان د دوی یو مایند سیټ دی نو دوی ته ته سر انغرې که که دی تا پرای راس راوسته ځکه د مایند سیټ شوی دی چې څو پورې د خپل ذهن ته نه دي ویلي چې دا ته پړنده خره سوری او چې کوم ځای دا خره سر خوري په خندق کې نو ستا به ورسره خوله ماتېږي یا به د سترګې د شګو ډکېږي تر هغې پورې امکان نشته چې بدل شي نو مایند سیټ یو ډېر غلط شی دی نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې ځکه دا پیرانو مریدان خو همیشه یاره نو پیر صاحب مبارک او پیر صاحب مبارک او پیر صاحب مبارک مانکي صاحب د مانکي صاحب د ګدی ته ویې ملا تلو نو هلته خو زمانه کې د اوبو څه انتظام نو پایپونه نو نو چې پایپونه نو نو هغوی به ټیمانو کې اوبه راړې په خرونو باندې نو خرونو چې به اوبه راړې کله به یې خاشرو م وکړه نو کوم ځای چې میلمانه ناست وو د هغې مخې تازه د خره خاشره ناست وو نو هغوی مولا له غوسه ورله مریدان اورېدل راړېدل وی خدای مو روک کنو لوی لوی ګریم نو لیدل اوړه راڼې دا ګن خو یې لرې کوي اسخان بوی کوي ای ورته یې توبه وباسه دا ګن نه دی دا خو د پیر صاحب مبارک د خر مبارک خاشره مبارک دی نو بس چې ذهن یو ځل جوړ شي نو بیا چې بوتل کې د ټوکي نو هم ته وایې دی کې تبرک دی او دا برکت دی که لاشونو کې پکې واچو او ښه پوښ شوی دی هغه بیا ډېر اثر کوي د خدای خاطرو کې د دې عذاب نه ځان خلاص کوي او ما بل شیرګړ کې مې ذکر وکړ ما اوس خو پیران له قمیصونه کچ کوي څه کوي قمیصونه کچ کوي ها داسې راکړي بیا لاس ته داسې ټوپ ورکړي وایي دا دوه ګوتې کم شي نو سپي دي څه شی دي سپي شوي دي یا بیمار دی نو اوس هغه پیر صاحب تر اوسه خو لا تا ته وایي ته کمیس راړه ته نه جوړی نو بیا که د پلار نه بیا د پلار کمیس راړه او که د مور نه جوړی د مور کمیس باید د خدای خاطر وکړي بس په دې ځای بریک وډکوي اوس که سبا نوی پیر راځي د کمیس دا مسله خو ډېره موده وچلېده نو اوس به د پرتوک شروع کېږي صحیح نو کله درته وایي چې د مور پرتوک دې راړه دا به کچ کوم او هغه یې لالیان وایي هم دا وایي وینځې به یې نه دغسې به یې راړې ګنده په ګنده د خدای خاطر وکړئ دا ولې ډرامې کوئ او ځان مو په ډرامو وخته کړی دی د حقایقو دنیا ته واپس راشئ ما دا علامه دا شعر سو وارے بیا بیا ہوئی کہ تیری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا اور میری نگاہ میں ہے ممکنات کی دنیا تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا اور دا حیات و ممات دنیا دا دا حقائق دنیا دا world of realities world of facts facts are sacred حقائق الاشیاء ثابتتون صحیح حقائق الاشیاء امام نصفی چې زمونږ د حنفیه لوی امام دی او دومره لوی امام دی چې صاحب هدایه چې فقه حنفي کې اتارټي ګڼل شي هغه د شاګرد دی د عمر ابن محمود النصفي نجم الدین عمر ابن محمود النصفي او دا څوک دی کم کم کتاب یې لیکلی دی تاسو دا یاد نه دی یو یې لیکلی دی کنز الدقایق بل یې لیکلی دی مدارک التنزیل په تفسیر کې او بل یې لیکلی دی العقائد او العقائد باندې شرح بیا لیکلی د علامه تفتزانی شرح العقائد النصفي چې دا د نظام او د نصاب حصه ده نو هغه کتاب یې دې نه شروع کړی حقایق الاشیاء ثابتتون حقایق ثابت دي دا په انکار باندې رد کیږي نه دا په انکار باندې دروغ کیږي نه دا اوس ورځ ده که شپه ده شپه ده دا حقیقت دی نو که ته ځان له ذهن جوړ کړي او سترګې پټې کړې چې دا اوس د ورځې 10 بجې اوس به 10 بجو چای څښو نو دې سره په حقیقت کې څه فرق راځي دا شپه رس کېږي دا به هماغه شپه دا به هماغه شپه نو د حقایقو دنیا ته واپس راشئ چې تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا مانه ابلو چا تاسو کو ویجی شیخ الحدیث صاحب خلفاو باندې کتاب لیکل شوی دی وستانو پکې چې قاضي صاحب شیخ الحدیث صاحب خلیفہ دی ما در شیخ الحدیث صاحب مرید یم در شیخ الحدیث صاحب خلیفہ نه صحیح ځکه چې ما ماره دوره د وظیفې کیږي نه نو داسې بې عمله غوندې سړی یم زه خو چې فرض سرته ورسوم د خدای شکریا ادا کوم الحمدلله چې دا فرض خطا نه شو واجبات خطا نه شو سنت رانه ګډوډ شي سنت رانه ځکه زه خبرې ډېرې کوم په خبرو سنت ګډوډ شي خبره ځای کې راغله نو ما ورته ما زه بالکل خلیفه نه یم زه شیخ الحدیث رحمت الله علیه صرف مرید یم یو علاقه مې ورسره پیدا کړې ده دا یو اهل الله سړی و صحیح نو اوس دا دعوا وکړم چې زه شیخ الحدیث صاحب خلیفه یم دې ته وایي تدلیس په تصوف کې دا په سلوک کې تدلیس دی او د مدلس روایت په حدیثو کې ثابت نه دی صحیح نو په تصوف او سلوک کې به سلسله څنګه ثابت دی ناظرانو
ما نه چاته پوښتنه کوي شیخ الحدیث صاحب مولانا نصیرالدین صاحب قرمشتوي رحمت الله علیه په دې علاقه کې څوک خلفاو ما یو خلیفه او شاه منصور شیخ صاحب د مولانا نصیرالدین صاحب قرمشتوي بل خلیفه ونه خلافتونه ورکول نه او مولانا صاحب شاه منصور رحمه الله علیه خلافت ډیر په جړه کو کار ورکړه حالانکه حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه دا د مولانا حسین علی صاحب خلیفه او مولانا حسین علی صاحب پیر د مولانا نصیرالدین صاحب قرمشتوي رحمت الله علیه نو پیر د مولانا عبدالهادي صاحب رحمت الله علیه هم هغه ورته جړل دوره حدیث نه بعد وی ته زما د پیر او زما د استاد خلیفه زه تعالی خلافت څنګه وی بس نو که ته خلافت نه راکې زه ځم نه زه څو وارې وی زه دا کار کوم نه بیا خلافت ورکړم نازیزانو عرض به کو ستاسو خدمت کې چې تدلیس په علم کې تدلیس په سلوک کې دا دواړه خدای له دوکه ورکول دا دواړه رسول پاک له دوکې کوشش دی الله او رسول پاک له دوکه ورکول نشي نازیزانو عرض به کو تاسو خدمت کې چې اوس ذالک الکتابو لا ریب فیه دا کتاب لا ریب حقیقت دار چې دې کې شک نشته خو سیوطي وایي وکم من مرتاب فیه شک کوونکي پکې ډېر دي اوس چاته چې د توهم بیماري وي نو د توهم د بیمارۍ علاج خو نشته ابن سینا دته یو سړی راغی وی زما دا ورور دی دته وی دا تکلیف دی چې دې داسې ډېر په احتیاط پاسي او ډېر په احتیاط کینی او چې روان وي نو هم داسې ډېر په احتیاط وی د په ذهن کې دا چې زما په دې سر باندې د اوبو ډک منګې پروت دی او که زه له کوک شوم یا وخوځېدم یا څوک را سره وجګېدل دا منګې ماتېږي داسې کېږي دا منګې ماتېږي نو وی د دې توهم دی موږ نشو رایستی نو وی تا نه مې راوستی ته داسې دوایي ورکړه نو د هر شی دپاره د خوراک دوایي نه د دې دپاره مختلف طریقې دي صحیح یو دوایي یو بله دوایي بله دوایي بله نو ابن سینا ورته ووی وی زه تا ته دوایي ښیم خو تیاره کړي یعنې مین د ده یو اړخ ده نو یو اړخ دی بوته دی کور ته بوځه صحیح د ده نور مسله نشته بس د خو وهم دی د ده وهم به ختمول غواړي نو وی چې بیا څه وی زه به درځم فلاني ټایم خو ته به مخکې نه دا انتظام وکړي چې دا دروازه ده مثلا نو د دې دروازې مخې ته به یو کټ واچې نو دی به داسې کښېنې هغه کټ کې چې د ده شایي دې دروازې طرف ته او زه به ورته مخامخ کښېنم زه به مخې دروازې طرف ته او یو سړی به د مخکې په داسې انداز چې دی ته نه خبر هغه به د اوبو ډک منګي سره بره کېنولې په کوټه باندې نو وی زه چې درشم نو ما له به یو سوباړی راړی نو وی زه به هغه سوباړی داسې در او دی به وایي چې منګې مات نه کړي منګې زه به بیا داسې کوم نو وی دوه ځله به داسې کوم او دی به نه منګې نو وی چې په درېیم ځل ده لرګې داسې د په سر د پاسه تیر کړم نو هغه ته به وایي چې بم منګې به را خلاص کړي نو بس دغسې لاړو او ابن سینا چې دغه چلو کړ او یو بم منګې راخلا وی زه منګې مات شوه بس سړی ټیک ټاک شو او ته ومې خطر بس منګې ماتولو دا منګې به ماتې خدای دې منګې بې خو بسي نو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې ذالک الکتابو لا ریب فیه دا کتاب د دې حقیقت دا دی چې دې کې شک نشته خو کم من مرتاب فیه چې چا په سر منګې دی نه ابو نه څنګه ماتې د ابو جهل په سر منګې و د ابو لهب په سر منګې پروت و د عتبه او شیبه په سر منګې پروت و نو دا یې منګي ماتولو دپاره خو ابن سینا پکار و نو وکم من مرتاب فیه او دا شک قرآن کریم فرمائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې مونږ کوم وحی نازل کړی ده کړه دې په حواله ستاسو په قلب او دماغ کې څه شک وي نو بیا خو مقابله وکړئ ځکه چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خو امی دی امی په دې معنا چې ده خو نه چېرته سکول کتلی دی نه مدرسه کتلی ده نه قلم کتلی دی نه کتاب کتلی دی نه دوات پیژني نه تختی پیژني نه چېرته الف په ټول عمر کې لیکلی دی نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه بعد هم چېرته الف هم نه لیکلی کتابت پکو د خطونو حضرت علی بن ابی طالب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارثہ حضرت عمر حضرت عثمان او دی اکابر صحابه دا د حضور علیه الصلاة والسلام لیکوالو حضور علیه السلام به املا کوله هغه به لیکل او دا ځکه چې پیغمبر که چېرته تعلیم یافته وي او دی ګراجویټ وي
او دې مولوي صاحب وي د مخکې نه نو چې 40 کاله پس دعوه وکړي چې زه پیغمبر یم او بیا څه ښه کلام وایي یا ښه بیان کوي نو خلکو ته پته ده چې دی فاضل دی خلکو ته پته ده چې دی خو یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي کړې ده نو که دی ښه کلام وکړي او ښې خبرې وکړي او عقلمندۍ والا بیان وکړي نو دا خو څه ناشنا کار نه دی دی خو ټول عمر تعلیم کې تېر کړی دی خو چې یو سړی چې هغه ټول عمر په غره کې ناست دي ګډې سره یي بیزې سره یي یو ورځ دپاره هم چېرته استاد ته نیتلی او یکایک هغه داسې خبرې شروع کړي چې د خلکو د عقل نه خلاف نه ماورا وي عام سړی هغه شان خبرې نشي کولی نو بیا خو یقینا بله لار نشته سوای د دې نه چې سی ډي پکې لګېدلې ده یعنی وحی څه شی دی یو سی ډي ده الله تعالی ولګوي فرشته څه شی ده بس راشي یو سی ډي دی پیغمبر ته ور واوړئ او دی لګیایي هغه وحي نو بهر تقدیر بیا خو سوای د دې نه بله لار نشته چې ته ومنې چې واقعي درته وحي راځي واقعي دی انسپایر کېږي او دغه وجه وه چې کله مشرکین مکه هغوی وویل چې دی لیونی دی دی څه دی دی لیونی دی نو عقلمند سړي به ورته ووایي لیونی خو ګورې داسې خبرې نشي کولی داسې خبرې خو عقلمند هم نشي کولی دا دی چې څنګه خبرې کوي چې چا به ورسره ریزنینګ وکړو بحث به ورسره شروع کړو دا پوینټ به ورسره ډیبیټ کړو نو هغه داسې ارامیانو ځکه دی خو مایند سیټ و چې د مخالفت به کړو قالو معلم مجنون وی دا تعلیم یافته لیونی دی تخصص یې کړی دی بیا لیونی شوی دی پی ایچ ډي کړی دی بیا لیونی شوی دی نو اوس معنا دا ده چې د کیسټ خو مخکې نه لګېدلی دی 10 کاله یې سبق ویلی دی بیا د هغې نه وروستو لیونی شوی نه داسې شیطانانو وی معلم المجنون دا تعلیم یافته لیونی دی ځکه دومره ښې خبرې کوي نو بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې ذلک الکتاب لا ریب فیه نو الله ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله تاسو خپل ملیان راوبلئ تاسو خپل علما راوبلئ تاسو خپل پوهان راوبلئ تاسو خپل مقاله نویس راوبلئ تاسو خپل مصنفین او شعرا راوبلئ هغوی خو تعلیم یافته دي د هغوی دغه فن دی هغوی مقابله او مباحثه کوي نو د دې پیغمبر د دې راوړي کلام د یو مختصر صورت مقابله خو دې وکړي 14 کاله مسلسل پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه چیلنج ورکو مشرکین مکه ته چې د دې قرآن د یو صورت په شان انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر د دې مقابله خو کوي په دې 14 کاله کې د کلام د دغه صورت مقابله نو کړی شو او دا د دې خبرې دلیلو چې دا کلام معجز دی د معجز معنا دا ده چې دې ټوله دنیا عاجزه کړې ده د دې نه چې د دې قرآن مقابله وکړي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله دا الله په مقابله من دون معنا وای مقابله دا من دون یو معنا ده بغیر د الله بغیر د الله څه مقصد من دون الله په مقابله د الله کې خپل پوهان راوبلئ ان کنتم صادقین الله تعالی فرمایي فإن لم تفعلوا که تاسو دا کار تر اوسه نی کړئ ولن تفعلوا او مستقبل کې کوله هم نشئ د دې الفاظو صحیح معنا دا ده چې فإن لم تفعلوا په دې طول د مدت کې چې دا مخالفت کوي خو مقابله مونږ نه کړی شوی یو مخالفت ده یو مقابله ده مخالفت خو کوي هغه دشمنی ده خو مقابله نشئ کولی نو که تاسو تر اوسه دا مقابله نی کړي ولن تفعلوا مستقبل کې کوله هم نشئ نو بس الله تعالی اطلاع ورکړه خبره اخلاص کړه چې تر قیامت پورې دنیا چې هم د دې قرآن مخالف شي د دې د یو آیت هم څوک مقابله کولی نشي اوس دنیا کې د قرآن دشمنان شته که نشته لږ زور سره بلا ډېر دي چا په مقابله کې د دې قرآن د آیت غوندې آیت جوړ کړی شي دا کې خلکو له عربي نه ورځي وای پی ایچ ډي پکې نه کوي پوهان پکې نشته نوابغ پکې نشته شته پکې جینیس خلک پکې نشته شته پکې خدا د قرآن اعجاز دی چې د دې مقابله کېږي نه چې نسبت خاک را با عالم پاک نو الله فرمایي چې ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین او الله تعالی فرمایي چې دا یو کامل هدایت ده د متقیانو دپاره اوس قرآن کریم په حواله الله تعالی 3 ځایه د هدایت ذکر کوي صلې ولا مختلف ذکر کوي نو یو ځای فرمایي چې هدی للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
هدى للناس چې دا یو کامل هدایت دی د انسانانو دپاره نو انسان زوم یم او انسان نریندر مودی هم د هندو انسان توم یې او انسان پریزیډنټ اوباما هم د عیسائی انسان دیم دی او انسان د یهودیانو وزیر اعظم هم دی یا د هغه نتنیاهو صحیح بنیامین نتنیاهو اوس هغه غیر مسلم دي خو انسانان خو دي تم انسان مسلمان خو انسان خو نو الله تعالی فرمایي چې د قرآن یو کمال دا دی چې د انسانانو له هدایت دی او د قرآن دویم کمال دا دی قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى لږ تیز وایي وهدى ورحمة للمؤمنين چې د مؤمنانو دپاره رحمت دی او هدایت دی نو وړاندې ووایي چې د انسانانو دپاره دی نو غیر مسلم پکې شامل دي دلته ووایي مؤمنان مؤمن څوک دی چې کلمې ویل لا اله الا الله محمد رسول الله چې دوی دپاره هدایت دی او دې ځای وفرمایل چې هدى للمتقین اوس متقي چاته وایي نو د تقوا درې مدارج دي قاضي بیضاوي وایي چې د تقوا درې مدارج دي یو تقوا ده د عوامو د شرک نه ځان بچ کول یو تقوا ده د خواصو د منهیاتو او محرماتو نه ځان بچ کول د حرام او نارواو نه ځان بچ کول او یو تقوا ده د اخص الخواص د مکروهاتو حتی چې د مباحاتو نه هم ځان بچ کول یو کار داسې وي چې فی نفسي جایز وي خود مروت والا سړي کار وي دروند سړی دا کار نه کوي اوس دې خوا وګوره یعنی په دې لاره که سړی روانې او د جوارو دانې چیچي نو دا څه حرام کار خو نه دی صحیح ده خو اوس که زه روان یم لویه ګیره او امیر صاحب را سره روان دا داسې خولو او خلک وایي چې ملا صاحب ته امیر صاحب ته وګورئ ډېر ښه ښکاري صحیح دا د مروت خلاف نو د متقي شان دا دی چې دی د داسې مباحاتو نه هم ځان ساتي الله تعالی خو اوس چې سړی د مباحاتو نه ځان ساتي دله نور څه هدایت پکار دی نور څه هدایت پکار دی نو په انګریزي کې یو مقوله ده وایي there is always room for improvement د خوالي سټاپ نشته وایي د خوالي سټاپ نشته خواله دومره هم کېدی شي تر دې نه یو لیش نور هم وړاندې کېدی شي خوالي کې د دې نه یو لیش نور هم وړاندې کېدی شي په خوالي کې مولانا حسن جان صاحب دې الله وکړي او لطیفې کله کله مجلس کې ډېرې ویلې یو کس ورته وایي چې زه تاسو له دعوت کول غواړم څه کول غواړم دعوت کول غواړم نو هغه ورته وایي ته کوم قسم دعوت کول غواړې نو هغه وایي چې په قسم مې څه نه پوهېږم خو بس تاسو دعوت وایي ځناور وایي ځان لومبې پوهیمه دعوت درې قسمه دی یو ته وایي ادنا دعوت وایي یو ته درمیانه دعوت وایي او یو ته اعلی دعوت وایي نو وایي ادنا دعوت دې ته وایي چې ته یو چرګونه راونیسې او هغه حلال کړي او ما ډوډۍ راپوځي او متوسط دعوت دی ته وایي چې ما هم بوځي او زما دا دوه زامن دي سابقان دی ته هم وایي چې تاسو هم ورسره راشئ او اعلی دعوت دا دی چې په دغه خوراک باندې څومره پیسې لګوي چې دا ما له جیب کې واچوي خبره ذهن کې راغله نو دعوتونه خو درې واړه دي خو دې کې یو ادنا دی یو اوسط دی او یو پکې اعلی دی نو په تقوا کې هم یو ادنا رتبه ده یو اوسطه ده یو او د اعلی بیا سټاپ نشته بس دا خو چې څومره چیني پکې زیاتې نه خوږېږي نو چې څومره ښه سړی کېږي نو بس ښه سړی کې اوس چې دا ګل افضل خان دې 100 روپۍ راوالي او دې ثناء الله علیه ورکړي دا ښه کار دی صحیح خو که دا 200 کړي نو دا بیا نور هم ښه کار دی او چې دا 100 روپۍ کړي بیا ډېر ښه کار دی خو دا 100 هم سټاپ نه دی دی وړاندې تللی شي چې څومره تللی شي د دې څه نو د تقوا د دې څه سټاپ نشته د خوالي د دې څه حد نشته واعبد ربک حتی یاتیک الیقین تر مرګه پورې به کوشش کوې چې خوالي کې نور وړاندې شم نور وړاندې شم نور وړاندې شم یعنې کله به دا نه وایي چې بس زه اوس کافي ښه سړی شم پي ایچ ډي مې پکې وکړه دې نه وړاندې اوس نور خوالې نه کوم داسې به نه کې خوالي کې به وړاندې کېږي به وړاندې نو هدى للمتقین دا قرآن کریم دا د متقیانو دپاره هدایت دی او رهبري ده اوس متقیان څوک دي نو زما له څوک لوی متقي نشته او ته وایې ستا نه څوک لوی متقي نشته ځکه چې هېڅ یو انسان هغه خپل ځان منلو ته تیار نه دی او زه تاسو ته انګریزي یو جمله چې وایم چې ایکسپټ یور سیلف خپل ځان قبول کړه خپل ځان نو ځان قبول که څه ته دا لیش دی نو ووایې چې زه لیش یم صحیح خو چې ته لیش دی نو ته وایې نه زه یو نیمه لیش یم او 3 ګوتې مې پاسه لیش دی د هر یو سړي دا دعوه ده صحیح څوک خپل جهالت قبلولو ته تیار نه دي
هر یو سړی دا دعوه لري نه نه نو ته په څه پوهېږي. دا یو عام معمول دی او دا له ټول نه لوی لیونتوب دی چې نه نه ته په څه پوهېږې په هر څه نه پوهېږم. او کوم سړی چې دا وایي په هر څه نه پوهېږم دی په هېڅ هم نه پوهېږي، دا بېوقوف سړی دی ځکه دی ځان نه قبلوي. نو چې دی ځان نه قبلوي نو دی به همیشه په جهالت کې پروت وي چې آکس کې نه داند و نه داند که نه داند در جهل مرکب ابد الدهر بماند واکس که نداند و بداند که نداند او نیز خر خیش به منزل برساند. ته چې تسلیم کی چې زه په دې خبره نه پوهېږم نو په خپله به کوشش وکړي یا چا نه به تپوس وکړي نو پوه به شي. خو چې ته نه پوهېږې او په دې خپلې ناپوهۍ هم نه پوهېږې نو عمر دپاره او په دغه جهالت کې پروت یې. ځکه نه ته کوشش کوې چې به پوه شي نه چا نه تپوس کوې. انما شفاء العی السؤال. انما شفاء العی یو سړی چې روک شوی نو په ځای د دې چې دی لګیا یو سفر کوي او د خپل منزل نه لرې کېږي باید چې دغه ځای ودرېږي او چاته انتظار وکړي چې دا دې ځای لارې درې څلور کېږي زه فلاني ځای ته ځم زما لار کمه ده فلاني ځای ته ځم زما لار کمه ده. یعنې چې کوم ځای ته کنفرم نه چې دا زما ډایرکشن صحیح دی. اوس هلته مونږ خو چې کوم ملک کې اوسېږو نه یې په ټول هر څه په نیویګیشن سسټم اچوړي دي. نیویګیشن زمونږ د ګاډو کې هلته نیویګیشن سسټم وي نو بس هغه ایڈریس پکې واچو 1000 میله لري 500 میله لري هر څومره چې هغه پکې ور واچو خپل ایڈریس او بیا چې کوم ځای ته ځو هغه ایڈریس نو بس هغه موټر لګیایي سیټلایټ نه هغه راته لار ښیي. هغه وایي after 2 miles turn to the right 2 میله پس رایټ سایډ ته تاو شه. دا د پیریانو دنیا ده. هغه د پیریانو دنیا ډیولپ کړې. دلته خو ستاسو ذهن کې نه راځي دا خو ساده دنیا ده. نو زه چې دا خبرې کوم چې تاسو بار نه تاسو وایئ د قاضي صاحب ورته امریکا کې ذهن خراب شوی دی. صحیح هلته موټر خبره کوي سړي ته لار ښیي. صحیح وایي یو مسډ یور ډیسټینیشن میک اے یو ټرن ته راتېر شو په خپل ځای باندې واپس شه. نو بیا د واپسۍ لار درته هم ښیي د واپسۍ لار هغه درته هم ښیي. وایي after half a mile turn to the left and take the exit. چې دغه ځای ایگزټ واخله او لیفټ ته تاو شه نو ته به واپس خپل ډیسټینیشن ته ورسې. بهر تقدیر اوس چې کله تپوس نه کې نو بس بیا ګمراه کېږي. نو انما شفاء العی السؤال. د ناپوهه سړي د هغه علاج او شفا دا ده د بیمارۍ نه خلاصې دا ده چې دی د پوهې نه تپوس وکړي. الله تعالی فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. الله تعالی فرمایي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. الله تعالی فرمایي چې تاسو د فیلډ او د فن د ماهر نه تپوس کوئ چې کله نه پې پوهېږي. ته بیمار یې نو بیا څه کوې په ځان په خپله تجربه کې که نه ډاکټر له ځې ډاکټر له ځې او ستا د کور پیپ چې خراب شي محمد کاکا نو ته بیا په خپله کوشش کوې که تسلیم کاکا له سوچه غوړي راوباسې دی غواړي. تسلیم کاکا ځکه دی د فن ماهر دی. ستا چې بجلي خرابه شي نو په خپله پکې ګوتې وی دی جلي راته بېګاوې مې راوس یو ډرامه کوړه زما ډېره خوښه شوه. وی هغه وی چې د الله کارونه د بجلی تارونو کې به خبر لاس وی چې د خدای کارونه د بجلی تارونو کې به ګوتې نه وی. صحیح. نو اوس کوم ځای چې د بجلی تار خرابي نو ته په خپله ورسره لګیا کېږي ډز هلته به یې غورځولی نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې زی به لاین مین پسې د بجلی ماهر به راولې خو د دین دا کار داسې دی چې دې کې مونږ ځکه چې د دې شی اهمیت نشته یو وړوکي غوندې دفتر ته چې ځې بابو له هم څومره اهتمام کې صحیح اپروچ ورم چې څوک به دې بابو سره میلاو کړي که اپروچ نی نو ډېر اهتمام سره ځې درخواست ځان سره لیکلی وړي مولا له چې راځې یاره ستا زما یو خبره ده زه ورته په خبره نه پوهېږم ماله خبره نه راځي ځکه ستا په نظر کې د دین اهمیت نشته تا لا دین ته کار نه دی ویلی. الله تعالی دی وکړي زموږ نظر کې د دین اهمیت پیدا شي. دې دین ته به کار وایې د ټول نه اهم کار به دې ته وایې. دا نور کارونه دا د دې خادمان دي. یوازې مخدوم کار دی دغه دین. او چا چې ځان د دین کار هغې لومبنی کار وګڼه نور کارونه الله تعالی ور په خپله برابر کې حدیث کې راځي من جعل همومه هما واحدا هم الاخره کفاه الله هموم الدنیا. حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چا چې خپل ټول غمونه شاته کړل یعنی دویم نمبر کې شاته معنا دا نه یعنی سیکنډري کړل د شاته معنا دا نه چې بس دی وایي زم څلورو میاشتو کې نور خدای بچو له رازق دی دلته غریبانان لګي کله یو نه خیر غواړي کله بل نه خیر غواړي
صحیح. نو دا سړی چې څومره څلور میاشتې تېروي نو د ګناه کېږي، ثواب یې نه کېږي، د ګناه کېږي. د ماشومان چې دغه ځپلي او بدحاله دي نو د ګناه کېږي. دین کې د دې ما وویم په دین کې د دین د هغه خدمت هېڅ تصور نشته چې یا ورسره دین بې عزته شي یا دینداره طبقه بې عزته شي. بس دا ضابطه ځان سره یاده کړئ چې په دین کې د دین د خدمت هغه خدمت هېڅ تصور نشته چې هغې خدمت سره یا دین بې عزته شي او یا دینداره طبقه بې عزته شي. ځکه دا د دین خدمت خو به دې لپاره کوي چې دین ورسره عزتدار شي، دا به دې دپاره کوي چې دینداره طبقه ورسره عزتدار شي. صحیح. نو په دین کې د دین د هغه خدمت هېڅ تصور نشته چې یا ورسره دینداره طبقه بې عزته شي یا ورسره دین بې عزته شي. بیا د هغې چلند نه دمخه ده، ځکه ستا دا چې ته ورته خدمت وایې دا خو د دین دپاره د بدنامۍ ذریعه ده. تاسو زما دا خبرې خوښې دي؟ ځکه زه د حقایقو دنیا کې زه د علامه اقبال مرید یم. هغه وایي چې تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب طرح حیات و ممات کی دنیا. نو الله فرمایي چې هدى للمتقین. اوس زه وایم زه متقین، ته به وایې زه متقین، بل به وایي زه متقین. څوک خپلې ناپوهۍ منلو ته او بې عملۍ منلو ته تیار نه دي. که تیار نه یعنې ته وګوره د دې معاشرې نه مونږ ټول تنګ یو که نه یو تنګ، خو چې کله په معاشره باندې خبر دا خلک چې دی عجیبه هلکه ته دغه خلکو کې نه که ته اوس د اسمان نه راکوز شوې ته خو هم د دغې معاشرې یو جز یې، ته د دغې معاشرې یو پرزه یې. نو داسې وایه چې یاره جي مونږ خلک نو صحیح مونږ همیشه یاره جي دا خلک نو دی نه پوهېږي. نو ته پوهېږي یعنې ستا دا خبره دې دلیل ده چې ړومبی خو ته نه پوهېږي. که ته پوهېدې نو تا به وایې چې یاره جي ړومبی زه نه پوهېږم، دا ړومبی کوتاهي زما ده، دا ړومبی ګناه زما دی. خو مونږ یعنې عموما که څه شی کامیاب شي نو د هغې کریډټ په خپله که ناکام شي بیا هغه په بل چا. دا سړی یې ده وینو نو تا ته وینه تا بیا دې منع کولی نه، خو چې ته هم خاموش یې دا تا هم ویلي دي. یعنې چې ده ووایي دغه کار او ته پوه یې چې دا ښه نه وایي نو تا دې منع کړ، نه ما منع نه کړ، نو مونږ ورته بیا خاموش شیطان یې. یعنی دا خو متکلم شیطان دی، ته ساکت شیطان دی. او ساکت شیطان د متکلم شیطان نه زیات خطرناک دی. نو باید چې مونږ دا ومنو چې دا کوتاهي زما ده، باید چې دا ومنو دا ګناه زما دی، باید چې دا ومنو دا ناکامي زما ده، دا غلط کار چې وشو دا زما د وجې وشو. انګریزي کې یو مقوله ده چې victory has so many fathers while defeat has none. victory has so many fathers while defeat has none. کم ځای چې تحریک کامیاب شي نو هر یو سړی وایي دا انقلاب بیا جنډه هغه جنډه اوچته کړي بلکې هغه کریډ بیا په خپله اخلي. ما چې دا پلانینګ بیا جوړ کړه نه او ما چې دا پلانینګ بیا پلانینګ ته ووایي بیا هغه ځان د لیډر هم لیډر کوي، وایي ما چې ورته بیا دا مشوره ورکړه که نه شی کامیاب شوه. خو که دا تحریک کله ناکام شي نو بیا یې هېڅوک ذموارۍ اخیستلو ته تیار نه دي. هغوی په انګریزي کې وایي چې victory has so many fathers while defeat has none. د فتح او د کامیابۍ بلا پلاران یار یو وایي دا زوی یې ما راوړلی صحیح، او د شکست پلاروالي ته هېڅوک تیار نه وایي دا شکست د ارامي بچی دی، پته نشته دا چا بچی دی. څومره ښه جمله هغوی ویلې ده چې victory has so many fathers while defeat has none. څو پورې چې د حقایقو دنیا ته نه وي راغلي انسانان کېږي نه، انسان کېږي به د حقایقو په دنیا باندې. د علامه خبره بیا یاد ساته چې تیری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا اور میری نگاہ میں ہے ممکنات کی دنیا. تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.